د یهودیانو اهل اسلام سره ابدي او دشمنی را روانه ده. یهود شرطم د مسلمان مرګره کېدی نشي، خود د دې مخالفت د پاره قسمه بانی ګوري. کله په قرآن باندې اعتراض کوي، کله په پیغمبر باندې اعتراض کوي، او کله د رب د ذات او دغه په فرشتو باندې اعتراض کوي. زه یو عقلي خبره درته کوم چې انسان ډېر معمولی شیز دی. ګوره یو دومره شانتې عقل او ته خالق کائنات باندې اعتراض کې، نو دا خو څه خبره نه ده، بالکل بیجا خبره ده. که یو د دماغ ورګ مخکې رسو شي د انسان عقل ختم، خولې نه چې دی نو لاړې بهیږي، خپې کږي وږي شي، لاسونه ځان پسې راکاږه، هېڅ نه کېږي. یهودیانو یو ډله د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له راځي، ورته وایي یو څو تپوسونه درنه کوو، که ته حق پیغمبري نو د هغې جواب به راکړي، موږ به په تا باندې ایمان نه وړو، خو که چېرته د هغې جواب دې رانه کړو نو موږ په دې باندې ایمان نه راوړو. حضور پاک ورته وایي وی ستاسو هغه پیغمبر موسی علیه السلام چې کم باندې رب ذوالجلال تورات را نازل کړی دی، تاسو ته د هغې قسم وي چې تاسو به ایمان راوړئ. که ما جواب درکړه، هغې بالکل اعتراف وکړو، که چېرته تاسو مالا د دې خبرې جواب راکړه نو موږ ټول به ایمان راوړو. څلور پنځه اعتراض کوي. اولنی اعتراض دی دا کوي، وی حضرت یعقوب علیه السلام چې په یو مرض کې مبتلا و، نو هغه په ځان باندې د څه شي غوښه حرامه کړې وه. حضرت یعقوب علیه السلام ته مرض لګېدلی و. بعضې روایتو کې راځي چې د ارکنسا مرض و ورته، چې په دې ملا او په دې خپه بیا ډېر خراب درد راتله، نو هغه باندې دا مرض راغلی و. نو هغه ته چې کم مرغوب او کم د خوښې شیز و هغه وی زه په ځان دا حراموم. نو حضور پاک نه چې کله دا تپوس کوي، نو حضور پاک ورته فرمایي وی هغه رب چې د چا په قبضه کې زمونږ ځان دی او هغه مونږ پیدا کړي یو. حضرت یعقوب علیه السلام تر ټولو کې بهترین مشروب چې هغه بسکل هغه ورته د اوښې پی و، او ټولو کې خوښه غوښه هغه ته د اوښ وه. نو وایي چې کله هغه د دې مرض نه بهتر شو، نو هغه په ځان باندې هغه حرامه کړې ده. نو هغې اعتراف وکړو چې یقینا وي دا خبره ټیک ده، موږ دا منو. دویم اعتراض دا کوي، ورته وایي د ښځې او د سړي چې کم مني ده د دې رنګ څنګه وي او ماشوم څنګه پیدا کیږي. نو حضور پاک ورله ډېر ښکلی جواب ورکوي، وی د سړي کومه ماده منویه ده هغه ډېره مضبوطه وي د ښځې په نسبت باندې، او هغې کې سپینوالی زیات وي، او د ښځې والا کې زیړوالی زیات وي. خو چې د سړي غالبه شي نو الک پیدا شي، خو چې د ښځې غالبه شي نو جینۍ پیدا شي. وی دا بالکل ښکلی جواب حضور پاک ورکو، ټول ډېر مطمئن شو. بیا دې نه تپوس کوي، وی یاره په تورات کې د کم یو پیغمبر ذکر راغلی دی؟ حضور پاک ورته وایي د امي پیغمبر ذکر راغلی دی. که د هغه سترګې پټې هم شي خو زړه به بیا هم ویښ وي، او هغه ذکر د حضور پاک دی. د حضور پاک یو معجزه دام وه چې کله به حضور پاک ادم شو، که سترګې به یې پټ هم شي خو عقل او زړه به یې ویښ و. بل ورته وایي یا فرشته چې وه په اسمان کې، ویره دا کم دا رویز چې راولي دا ګړز ګړز اواز چې کېږي دا څه شی دی؟ رعد ورته یاد کو. حضور پاک ورته وایي دا رعد یو فرشته ده، او چې کم د دې دا اوازونه دي د بجلی اواز وي دا د هغې مضبوط اواز دی. نو د دې اعتراف یې وکړو. پنځم نمبر تپوس چې دی کوي، ورته وایي ستا دوست کم یو دی؟ کومه فرشته تاله راځي؟ حضور پاک ورته وایي زما دوست هغه یو دی چې کم هر یو پیغمبر لا
راغلی دی او هغې له خوشخبریانې ورکړي دي، په چا یې صحایف نازل کړي دي، په چا کتابونه نازل کړي دي. او ماله چې کم مرګی راځي هغه حضرت جبرائیل علیه السلام دی. چې کله دا خبره وکړه نو ټول له هغه ځای نه متنفر شو. ښه که تا له میکایل راتله نه مونږ په تا ایمان وروړو، خو جبرائیل زمونږ دشمن دی. هغه زمونږ په قومونو باندې عذابونه راوستی دي او هغه د غصې والا فرشته ده، مونږ تا باندې ایمان نه وروړو. بس دا یو بانې ځان له وکړه هلته نه روان شو. حضرت جبرائیل علیه السلام یو ځل یو صحابي راځي حضور پاک نه تپوس کې یا رسول الله وی تاسو له فرشتې راځي خو ټولو کې نږدې او معززه فرشته کومه یو ده؟ حضور پاک ورته وی ما ته پته نشته. کله چې جبرائیل امین راځي ورته وی ای جبرائیل رب ته ټولو کې نږدې فرشتې کومې یو دي؟ ورته یا رسول الله وی ما ته پته نشته. وی رب نه به تپوس وکم. چې رب نه تپوس کولو بره لاړه رب له نو رب ذوالجلال ورته د څلورو فرشتو نومونه ورکوي: جبرائیل، میکائیل، اسرافیل او ملک الموت. وی دا فرشتې ما ته ډېرې مقربې دي. حضرت جبرائیل علیه السلام کار دا دی چې هغه په قومونو باندې عذاب راولي، د قومونو فریاد هم اوري. او د حضرت میکائیل علیه السلام کار دا دی چې هغه کله باران وشو څاڅکې به چرته ځي، یاره ځمکې ته لاړو ځمکې نه به څه را پیدا کېږي. دا ناپ تول کار الله تعالی هغې ته حواله کړی دی. د ملک الموت کار خو ټولو ته پته ده چې خلکو نه روح قبض کوي. او اسرافیل علیه السلام د هغه کار دا دی چې هغه به د محشر په ورځ باندې شپیلي وایي چې دا ټول دنیا هغې کې مړه شي. چا تپوس وکړو حضور پاک نه ورته وی دا اسرافیل علیه السلام شپیلې څنګه ده؟ حضور پاک یو ځل ناست دی خفه و تپوس کې یا رسول الله خفه نی؟ وی ولې به نیم خفه؟ وی اسرافیل علیه السلام په شپیلې باندې خوله ایښې ده او یو غوږ یې اسمان ته کړی دی چې اوس به راته رب حکم وکړي. نو معلومیږي دا چې قیامت ډېر زیات نږدې دی. او دا شپیلې دومره غټه ده چې د دې مطلب دا ټول لوی دیوال دی او په دې باندې یو ځای کې مچ کښېني هغه خپل یو نښه پرېږدي، یو داغ پرېږدي. نو دا دنیا د هغې شپیلې کې دومره راځي، دومره لویه شپیلې ده. د حضرت جبرائیل علیه السلام نوم چې دی هغه عبدالله دی. خپل نوم د عبدالله دی. ایل الله ته ویلی کېږي. یا ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی ایل هغه شي ته ویلی کېږي چې کم کس په عبادت کې ځان بالکل غرق کی، بالکل هر ټیم عبادت کی، د عبادت یو انتها ته ورسوي دي ته ایل ویلی کېږي. د میکائیل علیه السلام نوم عبید الله دی او د اسرافیل علیه السلام نوم عبدالرحمن دی. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمائی وی اسرافیل علیہ السلام تا جبرائیل علیہ السلام تا د کثرت اسرافیل علیہ السلام تا د زیادتو وزرو د وجنم اسرافیل ویلے کیږي او میکائیل د ناپ تول د وجنا غته میکائیل ویلے کیږي. حضور پاک جبرائیل علیہ السلام په سو حالتو کې کتلې ده او د فرشتو په ډله کې د نوم چې مشهور ده خادم ربه عز وجل. وی دا د الله تعالی خادم دی. د جبرائیل علیہ السلام نوم په دې باندې مشهور دی. حضور پاک په سو حالتو کې کتلې ده. اکثریت په د یو صحابي په شکل کې کته دحیه قلبی رضی الله تعالی عنہ یو صحابي او ډیر زیات ښکلی و. په دې حالت کې به کته یو ځل حضور پاک جبرائیل علیہ السلام ته وی ما ته په خپل اصلي شکل کې ځان وښایه. نو حضور پاک ته جبرائیل علیہ السلام فرمای یا رسول الله وی بقیع غرقت دا یو مقام دی، یو ځای دی، وی دلته د شپې راشه زه به تا ته په خپل اصلي حالت کې ځان وښیم. چې کله شپې وخت کې حضور پاک ورغې او د جبرائیل علیہ السلام شکل مبارک ګوري نو وی چې کله دا وزر کولو کا
نو وی د اسمان دا افق دا کناریم پکې پټې شوې وي دومره لوی دی جبرائیل علیه السلام او وی وزرې داسې وي چې د یاقوت او د مرجان وزرې وي د هغې پټې پې تېرې شوې وي او وی د خپې لاندې طرف نه شنې وي او وی سر یې داسې دی لکه څنګه سپینه ملغلره نه او دا مخامخ غاښونه بلکل چمکېده روښانه شانتې و وی ډېر ښکلې چهره الله تعالی جبرائیل علیه السلام له ورکړې ده چې په دې حالت کې وکتو حضور پاک بېهوشه شه نو بیا جبرائیل علیه السلام هغه انساني شکل کې راځي حضور پاک راوچتی یو صحابي دی ورقه انصاري رضی الله تعالی عنه دی فرمایي وی جبرائیل علیه السلام به چې کله راتلو نو یو حضور پاک وی چې د ده خپې به د ملغلرو وي خو هغه ملغلرې چې کمې شنې ملغلرې وي حضرت انس رضی الله تعالی عنه نه روایت دی وی جبرائیل علیه السلام نه حضور پاک تپوس کوي وی هل رأیت ربک یا تا رب کتلی دی جبرائیل علیه السلام ورته وی ان بینی و بینه ل70 حجابا وی زما او زما د رب تر منځه وی اویا پردی دی او هغه اویا پردی وی د نورم دی او د نارم دی وی د اورم دی او د نورانیت هم دی وی چې کله زه د هغې ادنا ټولو کې ښکته والا ته نږدې کېږم لاحترقت وی زه به ټول وسوځم نو وی دومره لوی پردی دی چې زه هغې ته نږدې کېدی نشم نو معلومیږي دا چې جبرائیل علیه السلام د رب دیدار نه دی کړی د رب دیدار حضور پاک کړی دی د معراج په شپه باندې چې څنګه روایت کې راځي وی یو داسې مقام ته ورسېده چې جبرائیل علیه السلام ورته وایي چې یا رسول الله د دې نه برکه زه زما وزرې سوځي نو دې ځای پورې ما ته د راتلو اجازت و دې نه بره زه نشم تلی نو دا جبرائیل علیه السلام له رب ډیر عجیبه طاقت ورکړی دی او بعضې روایتو کې راځي وي چې د ده 600 وزرې دي او دومره لوی وزرې دي چې روایت کې راځي وي رب ورته یو ځل وایي چې ای جبرائیل وی لاړ شه وی مزید وګوره ولدینا مزید هغه ځای دی چې یو ځل حضور پاک تپوس کوي چې جبرائیل دا مزید څومره دی دا هغه ځای دی چې کم ځای کې به خلکو نه حساب کتاب اخیستلی کېږي نو وی ځان سره یو شیشه روړه غټه شیشه وی په هغې باندې یو تور ټاکی لګېدلی و نو وی راته وایي چې یا رسول الله وی دا تور ټاکی مزید دی او دا ټوله شیشه دا عالم دی نو روایت کې راځي وی چې رب راته وایي دا مزید وګوره وی زه روان شم ما خپلې 600 وزرې کلو کې او حالان کې حضور پاک څه وایي وی چې کله جبرائیل خپله وزره کلاوی وي د اسمان دا کنارې پکې پټوي وي دومره غټ دی وی چې کله دا 600 وزرې مې کلاو کې او وی اویا زره کاله مزل مې وکړو وی د مزید آخرنی طرف مې معلوم نه که وی بیا راته رب وی چې د مزید ګس طرف ته روان شه وی آمې معلوم نه که وی دا دومره لوی دی مزید نو دا الله تعالی تخلیق دی چې دومره لوی پیدا کړی دی نو په دې باندې ایمان وړل په موږ باندې لازمه ده نو د جبرائیل علیه السلام وزرې د هغه طاقت د هغه قوت ډېر زیات لوی دی وایي روایت کې راځي د جبرائیل علیه السلام قدمونه شنه دي ویختې ګالګوتي ویښته دي او غاښونه چمکیږي د ښایست نه وی ډېر زیات ښایست رب ورکړی دی یو صحابي دی صحابي وایي راغو حضور پاک ته یا رسول الله وی زه رب نه ګیله کوم او وی دا ګیله کوم چې زه به د فرض نه علاوه نور منځونه نه کوم د فرایضو نه علاوه به نور څه نه کوم زه رب نه خفه یم حضور پاک ورته ولې ورته وی وګوره وی رب په سترګو باندې ړوند پیدا کړی یم او وی شکل مې خراب دی لاسونه مې کاږه دي خپې مې کږې دي نو په دې وخت کې په حضور پاک باندې وحی را نازلیږي
ورته وی دی زما بنده ته ووایه چې ستا فریاد ما واورېدو او یقینا ستا فریاد په بدله کې به زه تعالی په آخرت کې یو مقام در کوم او هغه څه مقام دی ستا شکل به د حضرت جبرائیل علیه السلام په شکل کې وي نو دا سړی دمره خوشحاله شو وی یا الله وی که نور مې بتر مې کې خو ماله د جبرائیل علیه السلام شکل لاګي جبرائیل علیه السلام د خلکو په دعاګانو باندې رب نگران جوړ کړی دی چې کله مونږ دعا غواړو حدیث کې راځي وی چې کله یو بنده دعا غواړي او دا بنده رب ته ډیر زیات نږدې وي نو وی دی بنده جبرائیل علیه السلام ته رب حکم کوي جبرائیل د دې بنده دعا مقبل او فریاد وره وی د اواز ما ته ډیر زیات خوښ دی چې دی بار بار ما نه غواړي که د ضرورت پوره کم دی خو ځي زمونږ په دنیا کې څه معامله ده که چېرته معاملاتو کې ګیر شو تهجد به هم کوو جمع سره به منځونه هم کوو وظیفې به هم کوو ختمونه به هم کوو خلکو سره به ښېګڼې کوو داسې به ځان عاجزه کړو چې بس دته پته د سبا مرې د مرګ پته دته لګېدلې ده خو چې کله یې کار وشي نو په لاره به ځي هسې به سړی په کاڼو ولي نو هغه چل بیا مونږ کې پیدا شي که نه نو هغه دعاګانو نګران دی رب وی د دې سړي دعا مه قبلوه وی د اواز ما ته ډېر زیات خوښ دی خو چې کله کافر بدکاره سړی لا سجد کړي رب وایي دعا یې قبوله که د اواز یې په ما بدې لګي بار بار به بیا راځي په یو حدیث کې راځي وي ټولو کې مقربه نږدې فرشته رب ته حضرت جبرائیل علیه السلام ده او دا هغه فرشته ده چې رب محبت د دې پړه کې اچوي چې په چا سره محبت کوي نو جبرائیل علیه السلام ته وایي ای جبرائیل دی فلانی سره زه محبت کوم تم سره محبت وکړه جبرائیل علیه السلام دی نور لوی فرشتو ته وایي چې رب دی فلانی بنده سره محبت کی تاسو مو سره محبت شروع کوي هغه فرشتې په اسمانونو کې اعلان وکړي چې فرشتو رب ذوالجلال دی فلانی بنده سره محبت کوي تاسو مو سره محبت شروع کوي نو د اسمان فرشتې دی بنده سره محبت شروع کی نو بیا دی راځي چې کم نیکان خلک د هغې پړونو کې د دې محبت اچوي ثم یوضع له فی القبول نو هغه له بیا رب د قبولیت درجه ورکړي د نیکانو خلکو کې الله ډېر معزز کی نو جبرائیل علیه السلام نگران دی په دې باندې او جبرائیل امین وایي ډېرو پیغمبرانو ما وحی را نازل کړی ده خو زه حضور پاک سره ډېره زیاته مینه کوم او حضور پاک وایي زم جبرائیل سره ډېره مینه کوم ورته بیا وی جبرائیل ما له زر راځه ورته یا رسول الله وی زر نشم راتلی وی چې کله رب حکم وکړي بیا راځم او وی ته چې وحي روړې څنګه حالت کې راځې ورته وی زه چې کله وحي روړم په دې حالت کې راځم چې په اسمانونو کې زلزلې راشي چې کله یو آیات یا یو صورت رب نازلی په دې اسمانونو کې زلزلې راشي ټول فرشتې به وششي او ټولو کې اول پکې زه یم چې سر راوچت کم د قرآن مجید چې صحیح سوي یو آیات یا یو صورت وي وی رب ذوالجلال هغه ماله راکړي وی زه چې کله راځم وی ما سره ګیر چاپېره څلور فرشتې ولاړې او وی بیا هغه فرشتو سره اویا زره فرشتې وي او وی چې څنګه یو پروټوکول کې سړی راځي څنګه د دنیا یو وزیر راځي یا یو لوی سړی راځي چاله لویه تحفه ورکوي هغه نه مخکې رستو خلک وي دا شانتې زه په پروټوکول کې راشم هغه آیات یا هغه صورت تاسو له درکم نو داسې لوی عزت د جبرائیل علیه السلام دی په اسمانونو کې الله وله ډېر لوی مقام ورکړی دی جبرائیل علیه السلام له به مرګ کله راځي کله چې د دې ټول عالم مرګ راشي په دې وخت کې به ملک الموت هم پاتې وي اسرافیل علیه السلام میکائیل علیه السلام رب ذوالجلال به حکم وکړي ورته به وایي ای ملک الموت ته د دې میکائیل نه روح واخله دی دې ملاړ شي د اسرافیل نه واخله دی دې ملاړ شي ورته وایي څوک پاتې شو الله وی جبرائیل پاتې دی او زه پاتې یم وی تم مړ شه ملک الموت به هم ختم شي صرف رب او جبرائیل امین به پاتې شي جبرائیل امین ته وایي څوک پاتې دی وی الله ته پاتې او تش زیمه څوک وی بس الله زما هم د تلو وخت دی
جبرائیل علیه السلام به په دې وخت کې رب ته په سجده شي او وزرې به کولو کې هم په هغه حالت کې به د نه روح لاړ شي. بیا د محشر په ورځ باندې اول حساب به ترې نه وشي. یو ځل میکائیل علیه السلام او جبرائیل علیه السلام ډېر زیات جړل. حضور پاک ورته وی ولې جاړې؟ وي جهنم مې وکته، وی د جهنم حالات مې وکته. نو په دې وخت کې رب ته مخامخ کېږي، رب ورته ولې خفه یې، ولې جاړې؟ وی الله وی ستا د غضب نه ډېر زیات یریږو. رب ورته وی همدقه شانتې اوسئ، زما د غضب نه هر وخت یریږئ، زما د غضب پته نه لګي چې کم وخت کې په انسان راځي، او زما د رحم هم پته نه لګي چې کم وخت کې په مغبوغ سړي باندې زه رحم وکم، هغه ځان ته رانږدې کم. جبرائیل علیه السلام نه چې کله حساب کتاب وشي، د محشر په ورځ باندې به تله ولګي، هغه تلې نګراني کوي، نو هغه به حضرت جبرائیل علیه السلام کوي. بالکل دې منځ کې به حضرت جبرائیل علیه السلام ولاړي چې کم اعمال زیات دي، کم اعمال کم دي. نو دا هغه فرشته ده چې رب دې له ډېر لوی مقام ورکړی دی. نو دا یهودیان دي. قل من کان عدوا لجبریل، ای پیغمبره ووایه دي ته څوک جبرائیل علیه السلام بغض کوي، دشمنی ورسره کوي. فانه نزله علی قلبک باذن الله، یقینا هغه خو مونږ په تا باندې را نازل کړی دی، ستا په زړه باندې چې کم دا قرآن نازل شوی دا خو د جبرائیل علیه السلام په وساطت دی. وسیله پکې هغه ده مصدقا لما بین یدی، او هغه خو د دې مخکیني کتابونو تصدیق کوونکی دی. هغه دا تصدیق کوي، دا قرآن دا تصدیق کوي چیرې تورات، زبور، انجیل دا برحق کتابونه دي. وهدى وبشرى للمؤمنین، او په دې قرآن مجید کې خو هدایت دی او مؤمنانو دپاره خوشخبري ده. من کان عدوا لله، کم سړی چې رب سره دشمني کوي، وملائکته، او د هغه فرشتو سره، ورسله، او د هغه انبیا او رسولانو سره کوي، وجبریل ومیکالا، او جبرائیل علیه السلام سره بغض دشمنی کوي، حضرت میکائیل علیه السلام سره بغض کوي. فإن الله عدو للکافرین، رب وی زه دې سره دشمنی کوم، دې کافرانو سره وی دا زما دشمنان دي. ولقد انزلنا الیک آیات بینات، یقینا مونږ نازل کړي دي په تاسو باندې آیاتونه، واضح آیاتونه. وما یکفر بها الا الفاسقون، او یې وی د دې انکار به هغه خلک کوي چې د کمو خلکو په زړونو کې فسق پروتي. فسق یا د کفر اطلاق کوي چې کفر به کې پروتي، یا د ګناه کبیره چې کله یو سړی په لویه ګناه کې مبتلا وي نو دا هم فاسق فاجر شمارلی کېږي. صدق الله.